بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم صرف اولین 68 نمبر درس دی. د امر بعد شروع دی. په دې کې مونږ د دې نه مخکې د امر غایب او د امر متکلم بحث وکړو. ان شاء الله نن به د امر حاضر معروف د جوړولو خاص قاعده یې زده کوو، طریقه به یې زده کوو چې رقم د امر شپږ صیغې دي. د حاضر مضارع حاضر شپږ صیغونه به مونږ د امر صیغې څنګه جوړو. نو د فعل مضارع معروف د صیغې نه به تا علامت مضارع ختمه کړئ. علامت مضارع تا به ختمه کړئ. لکه مثلا ګورئ موږ سره دی دا تضربو. تضربو معنا ده ته یو سړی وهل کې یا به وکړي. نو تا ته وایي علامت مضارع تا به ختمه کړي. نو دا تا به ختمه کړي. ټیک شو جي؟ دا تا مې ختمه کړه. یا فرض که دا دی موږ سره تعلمو. تعلمو نو دا شروع کې علامت مضارع تا ده، دا مې ختمه کړه. ټیک شو؟ اوس راته بله څه وایي. نو که چېرته بیا اول حرف حرکت والا وي، حرکت والا مطلب دا دی چې زبر وي پې یا زیر وي یا پیش وي پې، نو په خپل حال به یې پرېږدي. نو اوس به مونږ د عین ته څه نه وایو، صرف علامت مضارع تام ترې لرې کړه او اخري حرف به ساکن کې. نو اخري حرف دا میم باندې پیش دی، دا به ساکن کې. نو علم معنا ده ته پوه شه. علم معنا ته پوه شه یا ته وښایه، ته یې زده کړه، ته چاته یې زده کړه. تعلم علم يعلم تعلیما. نو دا تعلمو دی. نو دا تعلمو نه مونږ علامت مضارع تا لرې کړه، میم هم ساکن کو. ټیک شوه؟ نو خو که چېرته آخري حرف حرف علت نه وي، نو ګوره دا میم دی مونږ سره حرف علت نه دی. نو د تعلمونه علم او تدوعونه دا مونږ سره تدوعو دی. ګورئ ورته تدوعو. نو د دې نه به مونږ د تدوعونه به مونږ اول د علامت مضارع تا لرې کړو. ټیک شوه؟ او د آخري حرف به ساکن کې. آخري حرف به ساکن کې. بس که اولنی حرف متحرک وي، حرکت والا وي، زبر زیر پیش والا وي، نو بیا به ورسره هېڅ هم نه لګي، چیړی به نه، او آخري حرف به ساکن کې. او که آخره کې نون اعرابي وي، نو بیا به نون اعرابي دې ختمې. او که چېرته آخري حرف حرف علت وي، نو بیا به دا حرف علت ختم کې. لکه تقي دی، تقي دا تقي دی. نو د دې تقي نه به اول د علامت مضارع تا ختمه کی. ٹھیک شوه؟ د علامت مضارع تا هم ته ختمه کړه. او اخره کې حرف علت دی، نو د حرف علت پته اوس ختم کی. دا به اوس ختم شي. نو موږ سره صرف قی پاتې شو. نو د قی معنی ده ته بچ شه، ته بچ کا، ته بچ کا، ته بچ کا. نو قی معنی ده ته بچ کا. نه مونږه قینا مونږ وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقینا. قینا نو قی دا د امر صیغه ده. دې نه مونږ علامت مضارع تام لرې کړه او حرف علت یام ته ختمه کړه. نو مونږ سره صرف قی پاتې شو. قی معنا ده ته بچ کا. ښه جي؟ نو دا خو مونږ سره دې ځای پورې دا بحث وشو. او که چېرته علامت مضارع لرې کړې، علامت مضارع تا ته لرې کړې او اول حرف ساکن وي، لکه مثلا ګورئ دا تضربو دی، دا تضربو دی. اوس وایي که اول علامت مضارع دا تام ته لرې کړه، نو موږ سره اولنی حرف ضاد دی او دا ساکن وي، نو بیا به عین کلمې ته وګورئ. که چېرته عین کلمه مفتوح یا مکسور وي، نو ګوره دا ضاد چې دی، ضاد دا فا کلمه ده، دا را عین کلمه ده، او با چې ده دا پکې دا وګوره زه ورته لیکم، دا دې فا ته موږ دا ضاد ته فا کلمه وایي، دې را ته عین کلمه وایي. ټیک شوه؟ او دې با ته لام کلمه وایي. نو تا ته وایي که چېرته اول حرف ساکن وي، نو بیا به عین کلمې ته وګورئ. که چېرته عین کلمه مفتوح یعنی زبر والا وي یا مکسور زیر والا وي، نو په شروع کې به حمزه وصل مکسور ولګي. په شروع کې به یو حمزه ولګو، الف په ولګو، الف. نو بیا اوس په دې الف باندې مونږ څه لګو؟ نو ته به بیا د فا کلمې ته نه او د لام ته نه، د عین کلمې ته به ګورې. که په عین کلمه زبر وي، نو بیا به په دې حمزه مونږ زیر لګو، او که په عین کلمه زیر وي، نو بیا به په دې حمزه مونږ زیر لګو. نو که چېرته د عین کلمه په دې عین کلمه باندې زبر وي او که زیر وي، نو دا حمزه به مکسور لګېږي. ښه دي؟ د حمزه باندې به زیر لګي. که عین کلمه باندې زبر وي، بیا به په حمزه زیر لګي، او که په عین کلمه زیر وي، نو بیا به په حمزه زیر لګي. ٹھیک شوه؟ نو تا ته دغه ووایي حمزه وصل مکسور به دی. دې حمزه ته حمزه وصل وایي. وصل معنا د میلاوېدو والا. دا ضاد ساکن وي، ځان له نه ویلی کېږي. نو موږ د ده د ادایګۍ دپاره شروع کې حمزه لګو چې یاره دا ضاد ساکن دی چې دا ادا کړی شي. نو اضرب، اضرب معنا ده
دا تضربون معنی ولیکل دا اضرب پکار دی نو اضرب معنی د تو خلوکا او د اخري حرف با ساکن کی غره اخري حرف با ساکن حمزه مکسور بولګي او اخري حرف با ساکن کی اخري حرف هم ساکن کو نو د تضربون اضرب شو لك تضربون اضرب او تسمعوا تسمعوا دا په شروع کې تا علامت مضارع ده او دا نو دین اوس زګورې امر صيغه جوړو ما نو ګورې دا تسمعون اول دا علامت مضارع تا ختمه کی تسمعوا چې اول علامت مضارع تا می ختمه کړ دا سین ساکن نه ویل کیږي دیس او اخري حرف ساکن کی اول به علامت مضارع تا ختمه کی دویم کار به اخري حرف ساکن کی بیا به حمزه وصل لګي نو بیا به دا سین نه دا سین ته فا کلمه وای دی میم ته عین کلمه وای دی عین ته لام کلمه وای نو دی عین ته وګورئ کدا عین باندې دا د عین کلمه باندې زبر وي او کثیر وي حمزه وصل باندې وزیر لګي نو اسمع معنا ته واورا ٹھیک شو دا تسمعون اسمع او کچرت اخیری حرف علت وي نو په شروع کې به حمزه وصل لګي او اخیری حرف اخر نه به حرف علت ختم کی لکه ترمی دے ترمی نو د دې نه دی ترمی نه به اول دا حرف علت دا علامت مضارع تا ختمه کی علامت مضارع تا می ختمه کا اخر نه به دا یا حرف علت هم ختم کی ځکه حرف علت ختمیږي نو اوس دا را ساکن نه ویل کیږي د سبا حمزه وصل لګو نو اوس دا را مصرفه کلمه ده او دا میم چې دا موږ سره عین کلمه ده نو عین کلمه باندې زیر دی اوس په حمزه باندې زیر لګو ارمی معنا ده توله ٹھیک شو او دا تخشا نه به اخشا شي تخشا دی دا تخشا دی تخشا نو د دینه به موږ دا علامت مضارع تام لري کو ٹھیک شو نو دا خاص ساکن دا اوس نه ویل کی او دا یا حرف علت پم دل دا کله زبر یا بم ته ختمه کو نو دا بس موږ سره شي اخشا معنا ته ویریږي ٹھیک شو او که چېرته عین کلمه مضموم وي یعنی ضمه وي په پیش وي نو بیا حمزه وصل مضموم ولګي بیا به حمزه وصل مضموم ولګي لکه تنصرو دي دا تنصرو دي نو دینه به موږ اول علامت مضارع تا ختمه کو ٹھیک شو اوس او اخري حرف ساکن کو اوس وګوره دا نون ساکن دی اولنی حرف دی دا فا کلمه ده دا ساکن دی نو دا موږ سره نه ویل کیږي نو د ادایګي د پر موږ حمزه لګو بیا به دا نون فا کلمه ده او دا صاد چې د عین کلمه ده نو که په عین کلمه باندې زبر یا زیر وي نو حمزه باندې وزیر لګي او که په عین کلمه پیش وي نو په حمزه باندې به موږ پیش لګو نو عنصر معنا د تمدد وکا عنصر معنا سره تمدد وکا دا تدخلو دی تدخلو نو دینه به موږ علامت مضارع تعالی لیکو ٹھیک شو او اخیری حرف به ساکن کو او حمزه وصل به شروع کیو لګو حمزه وصل نو اوس په حمزه وصل څه لګو نو د دال ته باندې ګوري د عین کلمې ته وګوري دا دال فا کلمه ده او دا خا چې دا عین کلمه ده نو عین کلمه باندې پیش نو حمزه باندې هم پیش لګي که په عین کلمه باندې زبر یا زیر وي نو په حمزه به زیر لګيږي په حمزه باندې به صرف زیر یا لګيږي یا په پیش لګيږي زبر په نه لګيږي ها د امر پسې هوږي نو ادخل معنا ته داخل شه اوس د تزدل ته پورا د امر شپږ صيغې دي دغه د تزه پورا د ذکر کما نو اول به د امر حاضر د مذکر صيغې ولیکو لکه مثلا موږ سره ګورې تضربانی او تضربون دا موږ سره درې د مذکر صيغې شوي اوس د درې د مؤنث صيغې تضربینا تضربانی او تضربنا نو ګورئ د دې نه موږ د امر صيغې جوړو د امر نو د دې نه به علامت مضارع تام ختمه کی او اخیری حرف به ساکن کی نو دې سره موږ اوس حمزه وصل لګو حمزه وصل باندې موږ زیر لګو ځکه چې په عین کلمه باندې زیر دی او تضربانی دی نو دې نه به علامت مضارع تام ختمه کی او د نون اعرابي هم ختمه کی
نو ضاد ساکن نه ویل کیږي حمزه به ور سره ولګي نو چې په اوله صيغه کې حمزه کم زیر والا ولګي نو ټولو صيغو کې بیا زیر والا لګي او دا تضربون دی نو دینه به علامت مضارع تام لري کې نون اعرابي هم ته ختمه کې صرف الف په پاتې شي او دا اوله صيغه کې چې کم زیر لګي والا حمزه لګي دی دا ولګي نو اضرب اضربا اضربو اضرب تو وخلوکا اضربا تاسو دوه وخلوکا اضربو تاسو ټول وخلوکا تضربین دی نو دینه به علامت مضارع تام لري کې او دا نون اعرابي هم ته ختمه کې په اخره کې به دا یا پاتې شي یا به وګدا کې نو اضربی معنی ته یو خزه وخلوکا او تضربان دې دنه به علامت مضارع تعالی لري او نون اعرابي به ختمه کې حمزه به وصلی دلته مولوي او دلته تضرب نه لري صرف به د جمع مؤنث صيغونه د علامت مضارع ختميږي او د نون ضمیر چې د ته نون ضمیر وې دا نه چړل کېږي نو دا واسه شي اضربنا تاسو ټول خزه وخلوکای اضرب ته یو سړی وخلوکا اضربا تاسو دوه سړی وخلوکای اضربو تاسو ټول سړی وخلوکای اضربی ته یو خزه وخلوکا اضربا تاسو دوه خزه وخلوکای اضربنا تاسو ټول خزه وخلوکای نو ان شاء الله راتلونکي درس کې بیا په دې باندې مکمل مونږه د دې گردانونه لیکو د امر غائب بیا د امر حاضر او بیا د امر متکلم د دې پورا گردانونه وکاو بیا د معروف پم کو د مجهول پم کو بیا د دې سره بنون ثقيلان خفيفم لګو دي راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام